په دې کوم قومونو چې دا کاڼي راورېدلي دي یار الله اکبر کبیره او په دې کوم قومونو دا اور راورېدلی دی او باقاعده په هغه کاڼي به د لوط علیه السلام په قوم چې راغلي باقاعده نوم به یې پې لیکلی چې دا د پلاني دپاره دی الله اکبر کبیره. تاسو دا اسلام آباد دی غالبا په ویډیوګانو کې ټول اسلام آباد دی اسلام آباد کې دغه شوې ده که نه دا ګلی شوې ده تاسو دې ګاړو ته وګورئ او فصلونه یې ډېر خراب کړي بیخي او تماکان خو یې بیخي خوا دې خوا کړي دا د الله یو جلک دی د قدرت الله ګوره رب نه دی رب هسې والله کو ډنډې رب سې راغېسته که نه څه دی خیال دی قسم دی بس دی والله کو چا ګناه کړی وی په دې ټیک ټاک کې دا څومره درد غوبل سټارټ وی که نه او دغه شان ډنډې را پسې لږه راغېسته چا به ګناه کړی وی خو د الله ډیلینګ ورکوي ډیلینګ ښه تاسو دې ګلو ته وګورئ د چا چې تاوان شوی الله دې وله ورکي خو بهر کې د الله ډېر عجیبه قدرت دی هسې خیال کې مې رالل چې الله قرآن کې فرمایي که نه چې دا کاڼي ما راورولي دي او باقاعده بعض ایتونو کې نومونه هم پې لیکلي دي وایي نومونه الله اکبر کبیره د رب ډېر عجیبه ذات دی ګوره د هغه نه هر ټایم پناه غواړئ ښه د هغه نه هر ټایم بخشش غواړئ ګوره یاد ساتئ د قهر نه هر ټایم پناه غواړئ ډېر عجیبه ذات دی ګورئ رحم هم دی خو قهر دې راشي که نه والله کو بیا دې څوک بچ کړي دې ته وګوره که نه دا ګاډي د هر چا دا چې اوس تېره شوې وی نوره الله کاڼي وي الله اکبر الله یې چې د نبي علیه السلام امت وساتي یار رب دی رب هغې ته وایي چې په خپله خدایۍ کې څه کول غواړي که نه څوک چې تپوس نشي کولی د هغه په فیصلو څوک اعتراض نشي کولی د هغه فیصله څوک چیلنج کولی نشي د هغه فیصلې ته څوک غلط نشي ویلی دې ته څه وایي دې ته رب وایي رب الله اکبر کبیره بس الله دې مونږ په دنیا کې هم د رب د قهر نه وساتي او په هغه جهان کې دې الله مونږ د رب د قهر نه وساتي الله د حشر په میدان الله دې مونږ ته توفیق راکړي چې مونږ ګناهونو نه توبه وباسو بس